أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم کتون کیو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ظلم و ستم و شکنجه بنی امیه و ظلم و اغنزیات بیاد بنی عباس و ظلم و حتی دست مدینه رسول خود آل رسول دو پاره یعنی دی وسیدلی مکان یعنی مناسب مکان فاتح نشولو اغدینه هجرت وکړلو. اندی واجنا د ائمه معصومین علیهم السلام سوره اولاد دی یعنی سوره امام زادگان دی هغه د دنیا مختلفو حصو ته لور دی هجرت کړی دی. به طور مثال مو ویل شو لکه بری صغیر ته یو هستی څنګه بری صغیر ته راغلی دی بحری لیارې باندې هغه عبدالله شاه غازی هغه بزرګوار دی. همانداشان بری لیارې باندې سمو اشاره کوي شو چې یو هستی راغلی دی خراسان و افغانستان هرات لیارې باندې هغه پر چنار ته راغلی دی مو اشاره کوي شو ویل شو هغه یو بزرګوار هستی دی چې تاریخ کې ناشناخته پاتې شوی دی. هغه بزرګوار هستی جناب فخر علم رضوان الله تعالی علیه یعنی هغه بزرګوار هستی دی. اندی باندې خبرې کولې د پاره مو قوم المقدس کې یو نومر علم دین و مدارس هغه سر کې نحوی کې اصول کې منطق کې فلسفه کې کلام کې تفسیر کې رجال کې همانداشان انصابو کې ډیر کار کړی دی او هغه څه کوم خصوصا سپیشلایزیشن دی هغه څه کړی دی ډاکټریټ څه کړی دی هغه تفسیر کې کړی دی سمادر العلوم دی او دی یعنی دا موضوع اهمیت دی وجه ډیر یعنی زیاتیږي هغه سه باندې موضوع باندې خصوصا د بزرګوار هسته باندې فخر علم بابا باندې هغه سه وڅو کولا کار کړی دی نه هغه ته مو دعوت کړی دی. هغه سه ډیره مهرباني تاسو مو خپل قیمتي وخت نه وخت وکړلو تاسو مولا زنده و آباد شه. مهرباني شکریہ تاسو. هغه سه بوس راتسو مو اول سوال تاسو خدمت کې پیش کړو. هغه سه هغه د دې کیدای شي مو ته شجري وضاحت وکړي شجره څه ته ویل شي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. د شجرې یو اهمیت نمخ کې خود شجره د عربی ټکی دی ونی ته یي ونی کوم شخونه دي کوم پرشون شي شجره غته یي او نصابه چونکه و پلان د زمان بیا پرشون شي مختلف بیا اولاد وشي زمان المسیح رسید تا سلسله چلیږي اخته شجره ویل شي. خاصی لغات کې شجره نصاب دا بیا یو خاص بحث دی. نصاب شجره نو نصاب کوم دی هغه اتصال دی کوم کس بل کس سره څه نسبت لري څه متصل دی ټچ نو ته ویل شي اخته ویل شي شجره نصاب. او شجره نصاب هغه خصوصا پلار طرف مخکې زمانه کې دوران جاهلیت کې مختلف شجرې وي خو کله چې اسلام راغلو اسلام شجره مخصوصه کړله هغه سلسله ته هغه اتصال ته هغه ټچ ونه ته هغه انسان بلچو سره ملوي خو سوال سره پلارول حواله سره ملوي دا ته شجره. نو دی سلسله کې د شجرې حواله سره مختلف قسمونه دي. شجرات کومه ده مو خپل کتاب کې کومه لیکلي دي هغه قسمونه مو بیان کړی دي سم مختلف قسمونه دي خو اصل کومه اسلام هغه سه معذرت غواړم ډیر معذرت سره تاسو کومه کتاب ذکر وکړلو د دې کې لږه مهرباني وکړئ وسه د کتاب لږه معرفي متوکي ته چونکه انصابو کې هم کار کړی دی کوم کتابونه ته تصنیف کړی دي سمو طرف ته اشاره کوي شو. مو کتابونه مختلف موضوعاتو کې جنا چاپ شوي دي جنا در حال چاپ دي جنا آمادگی لري چې ان شاء الله چاپ شي
اولین کتاب چې مولا چاپ شوی دی هغه فضیلت اعتکاف دی، ساعت تقریبا 12 کاله مخکې چاپ شوی دی. بیا ځنه مقالې چاپ شوې دي قم حوزه کې څنګه د قرآن آیتونو حواله سره د جهاد حواله سره، جهاد ابتدایي او جهاد دفاعي حواله سره کوم آیتونه هغه جمع شوي دي، هغه چاپ شوي دي. حوزه علمي کوم مجلې دي هغه کې چاپ شوي دي. او بل کتاب چې کوم دی مشهد امام رضا علیه السلام تازه هغه مراحل طی کړی دي او ان شاء الله چاپ کیږي. هغه عبدالله شاه غزي کوم امام زاده دی هغه حواله سره انصاب لیول باندې کار کړی دی. او دا امام زاده کوم کراچۍ کې د سمندر کنارې باندې دفن دی، دا ډېر عظیمه هستی دی او دی باندې چا کار نه وکړی، ډېر مختصر کار شوی. نو ما خپل یو ټایم کې اتفاقي لیدنه ونه وشوله او دا باور مې نه کولو چې دا د امام حسن علیه السلام څلور واسطو کې د المسای کېږي، کلاسای کېږي. او کله مې سره راغلم کوم کې او لبرای کې مې غټ تاریخي او د علمي انصاب کتابونه مطالعه کړل، نو ماته یو عجیبه نکته ثابته شوه چې دا څلور واسطو کې امام حسن علیه السلام اولاد حسابیږي او دوره غټه هستی مو علاقې ته لاړه دی او یمو علاقې کې او دا مغاسي ناشناخته پاتې شوی دی. نو ما ځان سره عهد وکړو چې کم سے کم څومره پورې مانه کېدای شي د عبدالله شاه غزي بزرګوار زندګۍ په باره کې هغه راجمع شي، کتاب لیکل شي. نو تقریبا 11 تاریخي کتابو کې دې ذکر ماته ملاو شو. نشان سره 15 د علم انصاب کتابو کې دې ذکر ماته ملاو شو او نن ورځې باندې هغه یو کامل شکل کې دی او چاپ ته تیار شوی دی. ان شاء الله نږدې وختو کې به امام رضا علیه السلام کومه بنیاد پژوهش‌های اسلامی ده چې یو دقیق ځای ده او ډېر دقت کوي چاپو کې هغه ډېر استقبال وکړو د کتاب نه او چاپونه پر آمدگی اظهار وکړو. ان شاء الله تقریبا واتو میاشتو بعد دا چاپ ته تیار شده ان شاء الله چاپ نه بروزي. وندشان سره فخیلان بابا یو بهترین شخصیت او د فخیلان بابا علاقه ته راغلو، دوی کوم خدمات وکړل، دا کوم علمی شخصیت او د باندې بحث کوو و دې زمان کوم علمی شخصیت دوی د اسلام او تشیع تبلیغ وکړلو. اندغه سلسله کې دوی افغانستان نه وروتل، پاکستان ته راغلل، بیا چې پاکستان قرمي واده ته راغلل، د کې بیا خپل زمان بیا تقسیم کړل. ستاسو په کومه مختلفو علاقو ته لاړ شوي، مختلفو علاقو کې کوم علم دوی لرلو، کوم دوی د اسلام تبلیغ حواله سره کار کوونکي او هغه مقصد لپاره خپل زمان مختلفو علاقو ته واستول او د سلسله شروع کړل. نو د دویم کاست صفه خلام بابا باندې مو کار کړی دی او نتیجه ته ان شاء الله رسیدلی دی. او دریم کتاب څنګه ناقص دی، هغه مختلف اجداد څنګه هجرت کړی دی، مثلا جعفری کوم ساداتی، کاظمی کوم ساداتی، رضوی کوم ساداتی، نقوی کوم ساداتی، هغه پاکستان ته یا پاک هند ته، کشمیر او هندستان ته اولین شخصیات څخه تشریف راوړی دی. دریم جلد مو هغه مقرر کړی دی، متفرق کار باندې شوی دی، هغه کار ماسه وسیع دی. ان شاء الله کله چې ما ته ورسیږي بیا به دوستان هغه جریان کې خبر شو نه غوښ. واسه قدم به قدم به مخکې سو نسب شناسی خو واسه ډېر اهمیت لري. نسب شناسی واسه قرآن کې، حدیث کې او فقه کې دی واسه څه اهمیت لري؟ بالکل تاسو ډېر مهم سوال وکړو چې د علمي انصاب یا نسب شناسی دې څه اهمیت دی، دې څه ضرورت دی، پیدا دې څه دی. و اکثر کسان دین ناآگاه دي، در حالی که دې ډېر ضرورت دی، ډېر اهمیت دی. علمي انصاب ته دې اهمیت ته قرآن هم اشاره کړی دی، آیاتو کې دروځو کې آیاتونو کې اشاره ده شوی دی. بیا د رسول الله و ائمه اطهار علیه السلام احادیث کریمه او کې هغه کې ته بقاعده اشاره شوی دی. او بیا مو کوم فقها دي هغه کوم احکام بینوي، هغه احکامو کې هم څو بابو کې علمي انصاب دا نقش لري. چې دا چوک خبر نه وي نسب نه، بیا ډېرې مسئلې کوم دی هغه سره مشکلات سره روبرو کیږي. قرآن کې مختلف ځای کې نسب او دا شی تر اشاره شوی دی، لکه مثلا یوځای کې قرآن آیات هغه بسم الله الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
دا یو عمومي شکل کې نصاب حواله سره سوره حجرات کې دا یاد تقریبا بلسم دی لسم یاد ساغه د تاسو نمو ذکرون سو د سلسله وچلوله د نصاب نو وچلولو دی پر اساس تاسو کې بیا قبيله جوړ شي او بیا غنه بعد تاسو شجري وي او هغه سره تاسو بیا تعارف شي دا یو آیات ده بل آیات سوره فرقان کې د صحابه بیا ډیره نږدې آیات ډیره وضاحت سره رسید نسب شناسی او سره هغه کوي آیات نمبر 25 آیات ده صحابه یې سو هو الذی خدای ذات په باره کې چې خدای ذات هغه ده خلق من الماء بشرا سو خدای هغه ذات هغه او بونا مدینه هغه بشر جوړ بیا مغ بشرنا فجعله نسبا و سحرا مغ بشار کی بیا نسب سلسله وچلوله او د سحر سلسله وچلوله نسب بقاعده قرآن کې د لفظ راغلی دی او دا سحر یا نسب کوم استعمال شوی خدای دې سغوړي څه دوه شیو طرف ته اشاره وکي نسب هغه سلسله ته هغه بل سره تعلق اتصال ته هغه د انسان پلار په ذریعہ سره مخته کومه سلسله رسیږي و حتی هغه ته نسب لکه موته علم نسب یا علم انسابي سحر هغه سلسله ده هغه د مور په ذریعہ سره کومه سلسله چلیږي مور کې د شیخ خپل مور وی رضایی مور وی یان د حواله سره اخته سحر نه د سلسله سحری ده نو قران کې دیشی طرف ته اهمیت طرف ته اشاره شوی ده د نسب مهم ده ځکه قران کې د ذکر شوی ده قران کوم شي چې ذکر کوي هغه اهمیت وجنه هغه ذکر کوي نو دا نسب اندیشون سره پیغمبر اسلام دی طرف ته دی پیدا خیلی دي احادیث شریفه او کې پیغمبر اسلام سي تعلموا انصابکم خپل انصاب هغه تاسو ځان ور باندې پوي کوي هغه پہچان وکوي هغه یعنی ځان ته معلومي کوي وخی واضح کوي سپارا دی پر تاسلو به ارحامکم تراسکم انصاب د خپلوان مدي هغه خپلوان باندې بیا صله رحم وکوي د سینوي څخه تاسو خپلوان وي هغه تاسو سره ارتباط مسنوي څه پېژنګولي نه وي څه خپل منځ کې تعلق نه وي نه پیغمبر اسلام یې سنا ارحام هغه تاسو و پېژندوي تراسه پېژنګولي واجنه بیا تاسو ته مکیوي هغه باندې کله صله رحم ربته ستنه مختلفه صله رحم مختلف زینه دي څنګه خپل کې واسطه د کسای پیغمبر اسلام د انصاب شناسی تر اهمیت راته نور حدیثونه دي به هر د یو حدیث بونونه نمونه او تبرک مو ذکر کړلو او نشون سره تاسو اهمیت نویلا نو زیاتره اهمیت هغه فکری ول باندې زیاته احکام ول باندې زیاته اول مثلا هغه اهمیت د موسره د زنا عادت دي هغه عادت زنانه ودي هغه کې هم طهارت باب کې دغه نسب ډیر نقش لري که سید وي غیر سید وي نو هغه عادت حواله سره ویل شو دي چې غیر سید هغه کوم عادت ور باندې رسی هغه 50 کلونه بعد بیا کټ کیږي او که بیا سید وي هغه 70 کلونه بعد کټ کیږي او که کله ورک انسان ته شاک شو نو که خپل او ته معلوم نه ځون چې زره زه سید یم او ایام کې شاک شو هغه په کوډ شپټو کولو کې کوم وینه رسی هغه په کوډ بیا هغه عادت وګرځوي او که غیر سید وي که زنه وینه ونه راغله زنه ټیمو کې هغه شاک صورت کې هغه غیر حیز غیر عادت په کوډ وګرځوي که څه تاثیر لري طهارت کې غسل کې کوم غسل بیا وکي کوم غل ول باندې نو اندیشون سره باب نکاح کې اصل لري نکاح کوونه کچري کوف ولا خبره مانس کې روزي نو بیا کوف کې په کور سره هغه نسب حساب او کې ولیدل شي نو باب نکاح کې هم نسب کومه اصل لري او د په کور انسان و پیژندي خپلوان پیژندلی وي اندیشون سره خمس باب کې هم نسب اصل لري ویلې سه خمس اخچته وکول شي څنګه سید وي نو دا اندیشون سره زکات بیا په کور وی نکړل شي سکاسونو ته واجب صدقه ده دی باب کې هم اصل لري نسب نو اندیشون سره واقف کې کما څنګه کاسوي چې دا مواقف کړل صدات ته
بیا په کور سادات ورکړي شامل شي غیر سادات ورکړي یو هیڅ غیر سادات ما کړو بیا په کور سید او نوزي ان شاء الله سره مختلف موضوعات هغه کې د نسب اثر شته نقش لري ځکه فقها دی موضوع ته متوجه شوي دي او دا موضوع کومه د مختلفو ځایو کې نقش لري نو د اهمیت به حال د یاد پوري وسب فخر عالم ذلك مضاف الیه تر و علام لك وسب تاسو ته پاتې دی چې علام مستوک کومه د الله نه علاوه هر موجود هغه باندې د لفظ علام صد کوي او دا وسب ډیره لوی خبره ده فخر علام بابا شجره نسب وسب لګه متوضح کوي شي یعنی زه به دا وایم چې یو ستم ظریفي ده یعنی بشمول بنده حقیر یعنی اوس پورې کوي د بزرګوار هسته اولاد نه پښتنه وکي چې د یعنی فخر علام بابا څه نامه ده نغبیو د ته فخر علام بابا حالون کې دو لقب دی اوس او کبیا ونه وای وتوي سیاره دونه ده نغه د ته ابو الحسن کنیات نه اوس لګه وانت کې فخر علام بابا شجره نسب متخیل شو تاسو د سونو کوم حاضرین دي کوم لیدنه ولادي ډیر محترم کسان هغه یقینا دی موضوع ته ډیر زیات شوق دی او ډیر کسان مونږه پوښتنه کوي او حتی تهران او کومه نورو ځایونو مختلف ځایونو ټلیفون کوي دا شجره متراکه د تضاد رسولو کې مخکې هم تحریک ولا عبدجی نور دوستانو هغه هم ټلیفون وکړ سره موسی متعلقان ته دی وضاحت لګوکا دی مزار حواله سره وضاحت وکړه کله جوړ شو چا زمانه کې جوړ شو نو مختلف حوالو سره دی فخران بابا مبارک مونږ د پښتنې ډېری کیږي او ساده پورې خلکو ته پاتل کېدل او کې د شندګ بنا باندې تاسو کوم پروګرام دی ولایت والا کوم پروګرام دی دوی اندازورات بللوي او دا پروګرام تاسو سٹور کو ډېر خبره ته الله تاسو اجر درکا ان شاء الله دا کوم تاسو سوال وکړو دی سوال حواله سره ان شاء الله مولاس نقطې باندې بحث کوم کړي اصل دوستانو او توجه وی مثلا شجری حواله سره سوال تو وکړو شجری وضاحت مو شو لغون ته کې د شنو کزورات بیا نصاب حواله سره اهمیت بیان شو دین علاوه هو اتن نقطې منوري واضح کوم کړي غلا د فخران بابا شجره هغه څنګه ده لیکونه چوکو ته امام پورې څنګه رسیږي بیا چې دا ان شاء الله بیان شي بیا بل باس مدا کوم کو فخران بابا کوم ده دی پلار بزرګوار چوکو دی ورونه چوکو دی ترونه چوکو دی سلسله کوم هدا پورې رسیدلی ده او دی په خلام ورګي سوال مهمه غلاده په خلام ابو هجرت کله وکړو کورمه ودیتا د علاقې ته پرشنورتا هجرت کله وکړو کوم تاریخ کې شوه دی باندې کوم تاریخ کې څه ملويږي هغه حواله سره ان شاء الله بحث وکړو او نشو سره د په خلام ابو کله علاقې ته راغلو علاقې کې دی خدمات څه دي علمی خدمات څه دي او بیا د خلکو لپاره د فلاحي د خیر او بهبود ولا پروګرامونه چې دي ترقیه ولا پروګرامونه چې دي حتی دنیوي کوم پروګرامونه دي هغه د څوکل سزنه تاریخونو کتابو کې ملويږي او دین علاوه د فخلان بابا کومه روزي او کومه ګمبد د پاس هغه کله جوړ شو چا جوړ کوم به چا زمانه کې جوړ شو دی باندې ان شاء الله بحث کوو د مزار حواله سره او دین علاوه موږ کوم نه بحث کوم کې د فخلان بابا په باره کې هغه د دی بیا رحلات یو کې ساده هغه کله و پات شو کوم تاریخ کې نو دا یو جامع شکل کې ان شاء الله یو پروګرام دوستان را پیش کوم کړي ان شاء الله موږ دوستان لیدون کړي هغه ته به دا مفید ثابت شي بس ډیره مهرباني همدې هدف پر وسل مازرا وړو تاسو ته زحمت ورکړو آینده لپاره بیا تاسو ته زحمت ورکړو ناظرینو خدمت کوم دا عرض کوو مسره اوسئ آینده لپاره بیا تاسو خدمت کیو البته تاسو ته سوالات لرئ مو سره مثلا کومه نقطه غواړئ چې شریکه کوئ مو سکرین باندې مختلف اډرس دي که ایمیل غواړئ چې مو سره بیتاوا کوئ فسباند 1214@gmail.com باندې یا واتس اپ باندې هم سره بیتا کوای شئ البته که تاسو ټلیفون مو ریسیو نه کړلو وایس میسج مکولو تاسو ډیره مهرباني که ټلیفون مو ریسیو نه کړلو تاسو نه معذرت غواړو آینده د لپاره بیا تاسو خدمت کوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته